دا یو مرګره وی ویختو له د تور رنگ نه علاوه نور رنگ ورکول شي. حدیث کې راځي خځه او سړی د پاره تور رنگ ناروا دی. نن سبا کمپنیان راوتی دی وی دا بعضی داسې براون کلر رنگ چې تور سره مشابهت لري، نو هغه کې بالکل داسې رنگونه دي چې د دې د کمپنی ته اعتبار نشته، ګورې نظر ته اعتبار دی چې یو سړی ته هغه تور ښکاري نو دا تور دی. نو تور رنگ دا ناروا دی. په حدیث کې د دې نه سخت وعید راغلی دی او منې ته نه راغلی ده. خو د دې نه علاوه حدیث کې راځي وي کم سړی چې تور رنگ په سر باندې په ګیره باندې لګی نو په د جنت خوشبو حرامه ده. د دې نه علاوه چې کم نور رنگونه لګی نو هغه بیا جایز دي. خو هم بهتره نه ده چې کم خلکو د سر ویښته تور وي، د هغې نه علاوه نور د زیړو شینو سور دا یهودیانو ایجاد کړي دي. یهود چې دی نو هغه د هغې زنانه د ښځې د بې حیایۍ د وجې نه دا لګوي، نو دې سره مشابهت د وجې نه دا نه دي لګول پکار. حلق نه بغیر عمره کول او قصر پکې کول، ګورې چې کم سړی عمرې له لاړ شي حلق کول افضل دی. زه چې عمرې نه راغم مخکې ما ویښته واړه کړي سر مې نو ګنجې کړ، نو هر سړي به دا تپوس کولو چې دا ویښته سر دې نه دی ګنجې کړی، سر دې نه دی ګنجې. ګوره افضل دي سر ګنجې کول، خو چې کم سړی قصر وکړي نو ملامته کول نشي، د دې ګنجایش هم شته دی. په حج کې م الحمدلله سر ګنجې کړی او په مخکې عمرو کې م ګنجې کړی دی، خو چې بعضې وخت کې لاړ شي قصر وکړي نو قصر هم ګنجایش ده، قصر هم کولی شي. خو افضل چې دی نو هغه حل کول دی. کم ډېر خلک ما داسې وکته خاص کر د سعودي ممالکو کې چې کم پاتې کېږي نو هغې عمرو له نه ځي. دا کم کس چې تپوس دی د دې وجې نه عمرې له نه ځي، هغه وي هلته به سر ګنجې کوم په ځان یې لازمه کړې ده، نو دومره لوی خیر نه محرومه کېږي. نو لاړ شه قصر وکړه چې ویښته در باندې دومره ګران دي سر نشي ګنجې کول، نو د دې ګنجایش هم در سره شته، نو قصر کول دا هم جایز دی کولی شي. چې کم خلک حرم کې دي نو هغوی به عمره څنګه کوي؟ هم د حرم نه به احرام تړي. پورې 3 خبرې دي، یو میقات دی، یو حل دی، یو حرم دی. میقات زمونږ د پاره مونږ چې دلته نه ځو میقات نه چې مونږ اوړو مونږ به احرام کې خامخا یو چې د عمرې نیت هم کړي. که د عمرې نیت مونږ نه دی کړی او مونږ که بیا حل ته ځو بیا خیر دی، خو که د عمرې نیت هم کړی دی د احرام نه بغیر لاړو په مونږ باندې دم واجبېږي. دویمه خبره حل، د حرم او د میقات په منځ کې چې کم ځای دی دې ته حل ویلی کېږي. علماء کرام لیکي کم سړی چې په هغه ځای کې پاتې کېږي او هغه حرم ته څه کار دپاره ځي عمرې اراده نه وي، وي دی د نیت د حل کوي چې زه حل ته ځم، دا یو حیله ده دپاره. هغې نه بعد دی بیا حرم ته ځي نو په ده باندې دم هم نشته، دی بغیر احرام هم تلی شي. دریم دی حرم. حرم خپل حدود دي. کم سړی دی کې دننه پاتې کېږي دی عمره کوي نو دی به د دې نه بهر وځي، میقات ته به ځي، مطلب مسجد عایشې ته به ځي، جعرانې ته به ځي، هلته نه به احرام تړي، نیت به کوي، راځي عمره به کوي. خو که د حج نیت کوي، حج کوي، نو حج دپاره دله نه ده پکار چې دی لاړ شي. حج خو په بیت الله کې دننه طواف ته نه وي، حج دپاره خو به د حرم نه بهر وځي، هغه به ته مینا ته ځي، عرفات ته به ځي، مزدلفې ته به ځي، نو هغه احرام دی د دې ځای نه تړلی شي. نو چې کله عمره کوي د حرم خلک دي، بهر خلک دي، نو هغه به میقات ته ځي، هغې نه بعد به عمره کوي. او کوم داسې طواف کوي نو خو بغیر احرام هم کولی شي، کپړو کې هم کولی شي، احرام کې هم کولی شي. احرام دپاره بهر وتګ شرط نه دی. د زنانو بیماری اکثر مدت څومره دی؟ زما کور والا دا ملګری وی او 13 ورځې د هغې بیمارۍ دي، منځونو څه حکم دی؟ ګورې د زنانو د بیمارۍ اکثر مدت چې کم دی 10 ورځې دی. 10 ورځې نه پس ته دا وینه د استحاضي شروع شي. استحاضي کې زنانه باندې منځونه هم شته، روژه به هم نیسي، او که بیا هم د دې د استحاضه یو زخم وي په وجود کې، نو که بیا د دې وجود نه هغه وینه ځي، ګندګي ځي، نو بیا به دا هر یو مونځ دپاره بیل اودس کوي او منځونه د جاري ساتي. که دې وخت کې دی دا منځونه نه دي کړي، د دې 20 ورځو د منځونو قضا به دا راوړي، او که روژه پرې راغلی نو روژې به هم دا نیسي. یو زنانه د هغې ماشوم صرف پیو ته واچلو خو پی نه دي ورکړي، دې سره رضاعت ثابتېږي. رضاعت هله ثابتېږي چې ماشوم د زنانه پی وڅکي، چې پی نه څکلي دې سره رضاعت نه ثابتېږي. غټې برېتې پرېښودل او دې سره خوراک حرامېږي که نه حرامېږي؟ ګورئ دا تیمور راته ناست دی، هغه په مخ لاس کېږه. غټې برېت چې کله پرېږدي نو دې کې شرعن
ممانعات پکشتا ځکه دا یو فطرت دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی برې ته کټ کوي او ګیره غټه کوي او طبيعي نقصان پکشته چې کم ډاکټري مرض ځکه دی کې یو ډاکټر سره ناس تو ماغه ډاکټر وی دی کې اکثر خلک دا پي اوس کې جوس اوس کې نو وی د دلته کې سجراسم خلیبیا چې دی وبس کې هغه د نمیدي ته زمیده خرابيږي. امام مالک کی یو حدیث هم ده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی کم سړی چې دا غټ برید پریدي نو دا د قبر علامت ده. نو وی په د باندې سلور قسمه نقصانات راځي. یو نقصان دا ده چې زما د شفاعت ته محرومي. دویم نقصان دا ده چې حوض کوثر کې بد توبه نه ملاويږي. دریم نقصان دا ده د قبر عذاب کې و مبتلای. سلورم نقصان دا دی چې الله به منکر نکر را لیږي چې هغه د سخت پوسونو کې سخته سره د سره ملو شي. نو په دې باندې چې تر اګیرېږي نو ولې پرېږدي. خلک د عمر صاحب دلیل ورګي. د عمر صاحب ګوره د شرع مطابق برېتې وي ادا سه نه وي دا زونه چې دی نو د هغې دا زونه غټو دلته هغې بیا هم وړې کړي دي چې کم د عمر صاحب تاسو د هغې تاریخ وګورئ نو په هغې کې عمر صاحب بره دلته برېتې کټ کړې وې دلته د هغې داسې غټې وې. نو زمونږ خلک خو دې زیونو نه غټې کي او هغه بیا داسې را پرېږدي چا دلته اوږدې کړي چا دلته ښکته کړي نو د دې ممانعت دی د دې نه ځان ساتل پکار دی. غیر مسلمه ښځه هغې اسلام راوړو د اسلام نه فورا بعد هغه مسلمان سره نکاح کولی شي. کله یو کافره ښځه هغه اسلام راوړي نو اب په خپل خاون باندې اسلام پیش کی چې سړی الکه اسلام راوړه سړی وګوره که اسلام نه راوړي نو زه پتا حرامېږم که هغه اسلام راوړو نو دا ښځه او خاون نکاح برقرار ده. خو که هغه اسلام راونړو نو بیا به فیصله قاضي عدالت ته ځي. نو قاضي به د دې په منځ کې تفریقه راولي. تفریقې نه بعد به ښځه خپل عدت تیری 3 میاشتې 3 بیماریانې هغې نه بعد به بیا دا مسلمان سره واده کولی شي. خو که فوراً مسلمان سره نکاح وکړه دا نکاح باطله د په عدت کې نکاح نه کیږي. دا زنانه وایي چې زه خپل لیور له او خپلې خواښې له زکات ورکولی شم. بالکل چې هغې د زکات مستحقي د خاوند زکات ولا نشي ورکولی. خپل چې تا سره څومره سونه د نقدي دي د هغې زکات د خپل د خواښې له هم ورکولی شي لیور له هم ورکولی شي. زکات خپل پلار له نشي ورکولی خپل مور له نشي ورکولی خپل وروڼو هم ورکولی شي چې غریبانان او خپل نیکه له نشي ورکولی چې کم بچي تا نه پیدا یین وسي کړوسي هغې له زکات نشي ورکولی. زنانه اکثر په بیماری ګولی خوري اکثر په د رمضان کې او په حج کې یا عمره کې نو د دې څه حکم دی. په زنانو دا بیماری راتل دا یو فطري خبره ده د الله طرف نه دا راځي. کدی په دې وخت کې مونځ ونه کړي نو مونځ ورله معاف دی. که روجې ونه نیسي د روجې قضایي ده. خو دې سره ډاکټري نقصان طبیعي نقصان دی. اکثر د زنانو په وجود کې چې کمې رسولی راخیږي هغه د دې وجې نه راخیږي. نو چې الله در باندې کله داسې یو حکم در باندې ایښی دی د الله طرف نه په تاسو سره ګنجایش ته نو بیا ولې دا چې خو ها کله یو زنانه که دا واچولې روجې ونیوي نو روجې ادا شوې یا حج له لاړه عمرې له لاړه حج له چې کله لاړه شي نو په دې باندې ټوله عبادت شته سوای د طواف نه. طواف دې نه کوي. کله چې دا بیماری ختمه شوه هغې نه بعد دوږي. خو که چېرته د حکومت طرف نه دې ته نقصان وي مطلب داسې وي چې ټیکټ نه رستو کېږي نشي سارې دی نو بیا په دې ګولو اچولو کې ګنجایش ته دا بیا استعمالولی شي. عیشان نوم ایښودل څنګه دی دا بعضې خلک وایي چې دا ټیک نه دی. عشال دا په عربی کې اندازې ته ویلی کېږي. عشال په عربی کې نشته او په اردو لغاتو کې چې د دې مطلب راځي نو د جنت ګل ته ویلی کېږي خو د اردو لغات عربی نوم نه دی. بهتره دا د صحابیاتو نومونه کېښودلی شي. د واجب فوت کېدو نه پس ته دواړو طرف ته چې کله سلام وسره ښیي هغې نه بعد سجده سهوا کولی شي. ګورې په دې باندې ځان پوه کړي کله تا نه په مونځ کې واجب فوت شو هغې نه بعد چې کله ته سجده سهوا کې نو که یو خو دا ده چې اشهد ان لا اله الا الله دې کله ورسې نو بیا که یو سړی یو طرف ته سلام وسره ښیي او دوه سجدې وکړي نو سجده سهوا دې وخت کې موشي. او که چېرته د نه هیر وي دواړو طرف ته سلام وسره ښیي او د قبلې نه لا مخ نه دی اړولی نو بیا دې وخت کې چې دی کله سجده سهوا وکړي نو دا سجده سهوا هم ادا شوه. دا دواړه طریقې دي دواړه طریقې جایز دي. اکثریت خلک په دې
خبره کې وي چې یاره سلام دوه طرف ته اوځي سر خولو نو بیا خو موز مات شو بیا سجده سهوا نه کیږي نو بیا هم سجده سهوا کیږي د احرام په حالت کې مشروبات سکل هغه مشروبات چې کم کې خوشبو استعمال شوي دي کې یو څو اقوال دي یو خو هغه شیز چې هغه واقعي خوشبو د خوشبو د لپاره استعمالیږي او هغه بغیر د خوټ کېدو نه بغیر د هغې اور ورکولو نه په اوبو کې ملاول نه تا استعمال کو نو دا ټیک نه د تا دپاره دم په سړي باندې واجبېږي خالص خوشبو چې وي هغه ما استعمالوه دویم هغه چې د هغې هغه خپل اثر بدل شي خوټ کولو سره په اوبو کې دی خوټ کولو نو د دې اثر بدل شو نو هغه مشروبات ته استعمالولی شي دریم هغه چې کم خوشبو پې غالبه وي او دا نور شیزونه کم وي نو دا لږ استعمالولی شي ډېر د دې ګنجایش نشته سلورم نمبر هغه چې خوشبو په دې باندې غالبه ده خوشبو پې غالبه نه ده او مشروب پې غالب دی نو هغه بیا بلا ججک استعمالولی شي د هغې خپل اثر بدل شو نو په دې کې ګنجایش ده